یو عالم بل تیر شوی دی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه د دم یو بادشاه هغه به د خدمت لراتله او د دوی مقصد د الله دین سو د الله د دین خدمت او هغه دین خورول که بادشاه که ګداو که ادناو کو اعلاو د دوی کار به داو چې وایي موږ تاسو به په څه باندې چلیږو په دین اسلام باندې به چلیږو. سلطان التمش څه نامې وه؟ سلطان التمش بادشاه هغه داغه زمانه روا سلطان التمش د دې بادشاه د دې حضرت صاحب سره تو کاکی رحمت الله علیه سره او داسې مینه محبت او خپل تعلق هر وخت به راته د ده خواله حضرت ما ته دا وښایه حضرت ما ته دا وښایه په کوم ملک کې چې د یو ولي الله او د یو عالم سره د بادشاه مینه بیا ورسره د ټول قوم مینه که نه نو ټول قوم د ده سره مینه وه. دی چې کله وفات شو بختیار کاکی رحمت الله علیه د ده په جنازه کې په لکونو خلکو د بعضې جنازه د مړي دپاره او بعضې جنازه د خلکو دپاره بعضی جنازه د مړي د مغفرت دپاره لکه حدیث پاک کې چې راځي چې څلوېښت کسان راجمع شي او د یو چا باره کې دعا وکړي او جنازه وکړي الله د هغه کس مغفرت کوي. او بعضې خلک داسې دي چې خلک د هغه جنازې له لاړ شي د هغه په وجه الله د هغه مغفرت هم نصیب کړي. نو بختیار کاکی رحمت الله علیه په دغه خلکو کې نو چې کله د جنازې ټیم راغی نو هغه یو کس پاسېدو وایي چې زموږ د حضرت صاحب یو وصیت کړی دی د هغه وصیت مطابق به د ده جنازه کیدی شي. وایي اول یې خو دا ویلي چې زما جنازه به هغه کس کوي چې چا نه په ژوند کې تکبیر اولا نه فوت شوی چې همیشه یې څه کړي د جمع سره مونځ او جمع سره شرط څه کېښودو تکبیر اولا دا چې امام څنګه الله اکبر وایي چې بس دغه ده را لاندې کړی چې دا ترې پاتې شوی نه. دویم شرط دا دی چې زما به داسې کس جنازه کوي چې کله ترې د تهجد لمونځ نه قضا شوی نو دغه کې ټول چا هم سر نه اوچتو په مونځ کې هم سر ښکته راغی په تهجدو کې هم سر ښکته راغی. او دریم شرط مې دا دی چې چا د مازدیګر لمونځ نه مخکې 4 رکعاته زواید سنت دی نفل دی چې دا چا نه قضا شوی هغه به د جنازه کوي. او وایي څلورم وصیت یې دا کړی دی چې زما به هغه کس جنازه کوي چې چا په خپله زندګۍ کې غیر محرم ته نظر نه کولاو کړی غیر محرم ته د سره د نه کتلی. نو دا 4 شرط دی بیان کړ ټوله مجمع په لکونو خلک ته سر نه اوچتوي. لاول شرط سو چې د جمع سره مونځ تکبیر اولا نه فوت شوی. دویم پکې سو د تهجد چا نه قضا شوی. دریم ورکې سو چې د مازدیګرې 4 رکعاته سنت زواید ته چا نه قضا شوي. څلورم شرط چې په زندګۍ کې کله نامحرمه ښځې ته نظر نه اړولی دې کې سلطان التمش باچا په خپله پاسېدی. ټول وی سبحان الله. د خپلې زمانې بادشاه سلطان التمش په خپله باندې پاسېد او په جړا شو او لاړې او بختیار کاکی رحمت الله علیه د مخ نه دا کفن اخوا کو په جړا شو ورته وی حضرت تاسو خو زما راز آوټ کو تاسو لاړې د دنیا نه او زما راز هم څه کو هغه هم آوټ کو. دغې زمانې بادشاه سلطان التمش په خپله باندې مخکې شو او د بختیار کاکی رحمت الله علیه جنازه په خپله پړاو کړله. ولې د هغه بادشاه نه د تهجد لمونځ فرض لمونځ او د مازدیګرۍ سنت او ورپسې څه غیرو محرمو ته نظر دا دې زمانه کې هغه زمانه کې نه و په 8 لکه خلک کې صرف دی